نو دا یو لوی جهاد دی چې یو مسلمان د پوهې یا د ناپوهۍ په وجه باندې په غلطه لار رواني او بل مسلمان هغه له لاس ورکړي او هغه په هغه خپلې غلطۍ پوه کړي چې د توبې 3 ارکان دي. یو رکن دا دی چې کومه غلطي دې کړې ده د هغې نه به مکمل طریقې سره براعت کې. زه تاڼې بابایي صاحب مخامخ ناست یم او زه لکه د کوډ او منترو د دین انکار کوم، دا زړه بیا کوم نه. او مطلب دا ده چې دې دپاره به زه کلمه ویم چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. زه دا عهد کوم وایه زه دا عهد کوم چې زه به د آینده دپاره کوړې منتر د دې د ورشتمنا غیرت مندا آفرین شامونگنا غواړو لتانا خو پزړه باندې لږ سپین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو، شاهد خان شاهد یم د پریاد ټي وي نه. د تاڼې باباجي څنګ ته راغلی ما، تاسو به هم پیژنئ. د دې ورور نه ما څه ورځې مخکې مرکه کړې وه. دوی به د کوډ او منترو کار کو، چونکې زه د دې خلاف یم. دغه خلکو پسې زه ګرځم کوم چې زما په معاشره کې غلط کار کوي. د دغه قسمه خلکو زه خلاف یم. انشاءالله په دې پسې به ګرځم، زما دغه جنګ به جاري. دې ورور په هغې کې د کوډو منترو حواله ورکړې وه. نن دی راغلی دی، ما مجبوره هم کو او د خپل هم د احساس وشو چې زه کوم کار کوم نو دا غلط دی. دې ټایم کې موږ د تاڼې باباجي صاحب په څنګ کې ناست. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. دا تاسو چې د کوم غرض دپاره راغلي یئ دا غرض معمولي مه ګڼه. دا د یو مسلمان د ایمان د بچ کولو او د آخرت د درست کولو دپاره کوشش دی. الله دې ستا عمر کې برکت کړي او الله تعالی دې د داسې نیکو کارونو توفیق نصیب کړه. شیطان زمونږ ازلي دشمن دی. هغه د اولاد آدم ښکارم دشمن دی، په پټم دشمن دی او په هر شکل کې دا کوشش کوي چې انسان ما د ځان سره ملګری کړي. زه خو یم بدبخته، ما دپاره همیشه جهنم دی، خو چې دوی هم ما سره دغه ملګرتیا کې شامل شي. نو دا یو لوی جهاد دی چې یو مسلمان د پوهې یا د ناپوهۍ په وجه باندې په غلطه لار رواني او بل مسلمان هغه له لاس ورکړي او هغه په هغه خپلې غلطۍ پوه کړي چې وروره ځان دې تباه کړه، توبه وباسه. نو که هغه له الله توفیق ورکړي د توبې، نو د توبې نه وروستو بیا د الله د پیغمبر حکم دا دی التائب من الذنب کما لا ذنب له. چا چې د خپلو غلطو ګناهونو نه په اخلاص باندې توبه ویستله نو هغه داسې دی لکه چې د اړوله ګناه نه یې کړي. الله ارحم الراحمین د خپل مخلوق په توبه ډېر خوشحالیږي. نو دا ښه خبره ده چې یو مسلمان په غلط لار باندې روان و او د هغه درستي وشوله. الله تبارک وتعالی دې په دې خپلو غلطو باندې د همیشه دپاره نادم او پښیمانه کړي او الله تعالی دې چې کومې غلطۍ شوي دي په هغې قلم عفو راکاږي او راتلونکي زندګي دی الله د شریعت مطابق تیره کړي. او د کوډو منتر نه څه جوړیږي نه، په دې باندې د ایمان خطره ده. کوم علماو چې د باندې فتوا لګولې ده هغې په تعصب نه ده لګولې، هغه د په خیرخوی لګولې ده چې حرکات دې غلط دي، ځان دې د تباهۍ طرف ته ویسته. نو بس الله تعالی دې هغې له هم جزای خیر ورکړي او موږ به دا هم وایو چې ده ته دې الله هدایت وکړي. دا هم ښه والی دی چې د دې ورور خبرې مو منله او د علماو د خبرونو هم متاثر شه چې زه خو پوهېږم نه په دې خو زما تباهي وشوله. نو شکر الحمدلله په ښه طریقې باندې چې توبه ویستله. نو د دې نه صرف د توبې لږ شانته زه وضاحت کوم، کنه توبې لږ شانته وضاحت کوم. هغه وضاحت دا دی چې د توبې 3 ارکان دي. یو رکن دا دی چې
کومه غلطي دې کړې ده د هغې نه به مکمل طریقې سره براعت کې. او دیم دا دی چې د آینده دپاره به د دا عزم او قصد وي چې بیا به زه دا غلطي نه کوم. او دریم رکن دا دی چې الله تعالی ته به جاړې شپه ورځ چې الله ما نه غلطي شوې ده، ته عفو، ته غفور، ته معافي کوونکی یې، زه ستا نه معافي غواړم، الله ما غلطي کړې ده. نو انشاءالله چې په دې دریو ارکانو باندې عمل وي نو هغه داسې دی التائب من الذنب کمن لا ذنب له. شاهد خان په حواله باندې دا ورور راغلی دی، هغه چې کومې غلطۍ کړي دي د هغه غلطو کې چونکې د علماء کرامو فتوا دا وه چې ته د دایرې اسلام نه بهر شوی یې، نو دغسې حرکات چې داسې وشي نو بیا د هغې طریقه دا ده چې سړی به تجدید د ایمان کوي او هغه به کلمه طیبه وایي او د کلمې طیبې نه به وروستو خپل صحیح عقیده بیانوي. په دې باندې به زه هم شاهد یم او چې څوک یې اوري هغه به ټول په دې شاهد وي. زه تاڼې بابایي صاحب مخامخ ناست یم او زه لکه د کوډ او منترو د دین انکار کوم، دا زه بیا کوم نه. او مطلب دا ده چې دې دپاره به زه کلمه ویم چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. زه دا عهد کوم وایه زه دا عهد کوم چې زه به د آینده دپاره چې زه به آینده دپاره کوړې منتر هېڅ شی نه کوم. کوړې منتر هېڅ شی نه کوم. څنګه چې علماء کرامو د دې باره کې ماته خدشات ښودلي دي، زه به د هغې نه پوره ځان بچ ساتم. څنګه چې ماته علماء کرامو خدشات ښودلي دي، زه به د هغې نه پوره ځان بچ ساتم. او زه د عهد کوم چې سوا د قرآن حکیم او د سورت فاتحې نه په نورو طریقو باندې به زه نه څوک دموم او نه به دغه دعوه کوم. زه به د سورت فاتحې نه او د قرآن حکیم نه د دې نه به علاوه زه په یو قسم په بل څه دموم نه. او چې څه مې کړي دي د هغې اول د الله نه معافي غواړم، بیا د ټولو مسلمانانو نه معافي غواړم چې ما نه غلطي شوې ده. او چې څه مې کړي دي اول د الله تعالی نه، بیا وروسته د ټولو مسلمانانو نه معافي غواړم چې ما غلطي کړې ده. حاجي قدرمنو، زما مقصد هم همیشه دا دی چې په معاشره کې کم غلط خلک دي د هغې مخنیوی وکړم. ما چې دا مایک راغستی او ما د الله سره دغه عهد کړی چې زه به د مظلوم سره مرسته کوم او د ظالم خلاف به ودرېږم. دغه خلک کم چې جعلي ځان ته پیران وایي، عملیات کوي، آیا که دا خلک په تعویضونو باندې زما او ستا مخې روانولی شي یا ما او تعالی په تعویضونو ودونه کوي، نو زما په سوچ باندې ایم پی ای، ایم این ای، وزیر اعظم دی به یو کس ساتلی او تعویض به یې کوو، ایم این ای به م هغه و، ایم پی ای به م هغه و، وزیر اعظم به م هغه و. نو داسې هېڅ هم نشته دی. او زما مقصد دا و چې د دغه غلطو خلکو عکاسي تاسو ته وښیم او شکر الحمدلله زه په خپل مشن کې کامیاب شوم. کم ظریف خان به یې چې هغه د خپلو کوډو منترو نه توبه ویستله، د تاڼې باباجي صاحب څنګ ته راغلی و، د خپلو ګناهونو نه توبه ویسته. انشاءالله که دوی دم درود هم کوي، تاڼې باباجي صاحب دوی له اجازې ورکوي. تاڼې باباجي صاحب دوی به دم درود چې کوم تاسو وي نو هغه دوی ته ووایي په څه طریقه به کوي. الحمدلله زمونږ د مسلمان ورور شیطان په یو غلطه طریقه باندې روان کړی او د ده په ذهن کې د ګناه یو ډېر عظیم جرم د ثواب په شکل کې پیش کړی او د دا خیال کوي چې که نه زه د مخلوق خدا خدمت کوم، په حقیقت کې د خپل طبعي اسباب لټول. الحمدلله زمونږ دې بھائی ته دې الله تعالی جزای خیر ورکړي چې د ورسره دا همدردي وکړله او هغې اماده که په دې باندې زما مخامخ هغه توبه ویستله چې ما کوم عملیات کړي دي، په ناپوهۍ مې کړي دي یا په پوهه مې کړي دي، خو زه پرې نه وم پرې د آینده دپاره د هغې ټولو نه زه براعت کوم او زه به په هغې کې نه د چا دپاره دم کوم او نه به په هغې عقیده ساتم. البته که شریعت په طریقې باندې څه داسې دم وي او ما ته د تاڼۍ باباجي وښوده نو شاید په هغې باندې به زه عمل کوم. نو ما هغې ته دا طریقه وښودله
چې د الله پیغمبر فرمایلی دي سورۃ الفاتحه شفاء لكل داء، سورۃ فاتحه د هر بیماری د پر شفا ده. چې ته څوک هم دمې نو مسلمان د هر مسلمان د پاره د دې اجازه شته دی، نو تا ته د دغه اجازه شته چې ته سورۃ فاتحه باندې دموه. د قرآن حکیم دا ورستنی سلور سورتونه قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس په دې دموه. او که چېرته کې احادیثو کې کوم دعاګانې چې دي د دې دپاره لکه اعوذ بکلمات الله التامه من شر کل شیطان وهامه ومن کل عین لامه، دا شو یا اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشیاطین. داسې قسم کلمات د احادیثو صحیحو که د علماو نه زده کړه نو د خده یو مسلمان د دم کو اغلا الله پیدا ورکړه نو په دې کې څه ګناه نشته دی. خبره دا ده لیکن د منتر جنتر په شکل باندې به هیڅ نه کې، د سحر او د جادو په شکل کې به هیڅ نه کې. په دغه عقیده ساتل کفر دی، که عقیده پې نه ساتي نو فسق دی، نو نه به ځان فاسق کې نه به ځان کافر کې. هغه زمونږ مخکې اقرار وکړه او دې ورور ته نه دغه بیان واغسته. نو د آینده دپاره د علماء کرامو په خدمت کې دا عرض دی چې یو سړی توبه وباسي نو هغه بیا که د شرک او د کفر نه توبه وباسي نو هغه ته بیا کافر نه دی ویل پکار. نو الحمدلله د توبه ویسته زموږ مخامخ، او که د دې توبې نه وروستو دغه حرکات وکړل نو زه د دې خپل بیان مطابق په اول لعنت ویم. تانې باباجي صاحب مخکې چې کومه توبه تاویستله په دې ته برقرار یې چې ته به غلط کار نه کوې؟ بېشکه بالکل بېشکه. کوډې منتر دا به نه 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 کوډې منتر یې نه و. یو لکه مطلب دا دی چې زه کوم غاښ دموم یو د غاښ دپاره به صرف خپل یو نمبر ورکړم. غاښ دمې بالکل دغه زه وایم د دغې دپاره به زه صرف خپل نمبر ورکړم چې دا 0314 98 375 صرف دغه یو نمبر ولې زه ورکوم صرف د غاښ د دم دپاره. نور د یو شي دا چې د دنیا په کوم ګوټ کې انشاءالله ته موجوده ده. تاسو له تانې باباجي صاحب نمبر درکړئ. جی تاسو یې د غاښ اجازه درکوم. ښه د شوق دا دی چې یاره زما د لاسه چاته نیکي ورسیږي نو د دې غاښ درد ډېر د پریشانۍ نو دی وایي چې د غاښ د درد به ماته اجازت راکې نو زه ورته اجازت ورکوم د سورت فاتحې چې سورت فاتحه به پې تلاوت کې د یو ځل نه تر 11 کرتو پورې او بیا به د هغې نه وروستو 3 کرتې درود شریف وایي هغه به پې دمې شفا د الله په لاس کې ده انشاءالله هغه له به شفا ورکوي. نور منتر جنتر باندې به نه دمې. واده ده بېشکه تانې باباجي صاحب چې کوم خبرې وکړې په دې ستا عمل دی بیخي مې پې عمل کوډې منترې ختمې غلط کار ختم. ما هم دا کوشش کوو چې زما یو مسلمان رور په غلطه دی چې زه د هغې اصلاح وکړم. بالکل نه صحیح تا صحیح خبر وکړه. ما ستا د میک ته په بله ویډیو کې ما دې ته موږی ویلي نن ما دا هغه ویډیو کې ما ستا د دې موږي زور ولیده او لکه نن هغه موږي زه مجبور کړم چې ته ما دې تازه دې باباجي صاحب راوستم او مطلب دا دی چې ما دغه کوډ منتر نه انکار وکړو. الله دې موږ ټول مسلمانانو ته نیک هدایت وکړي. استغفار به انشاءالله الله دې ستا توبه قبوله کړي. او زه هم وایم که د 14,000 شوي د ده په هغه ویډیو باندې نو دړه نه ورته معافي وکړئ ځکه د تانې باباجي صاحب په مخ کې او زموږ په مخ کې تاسو یې ګورئ د دغه خپله توبه ویستو کم کار چې کوو هغې تسلیم کړو چې زه په غلطه باندې یم او الله دې داسې چې نور هم کم غلط خلک دی هغې ته هدایت وکړي چې دا کار پرېږدي او که نه انشاءالله نو زه به هر هغه ځای ته ځان ورسوم کم چې دغسې کوډې منترې کوي او غلط کار کوي زموږ سیاست یې بېعزته کوي زموږ زنانه بېعزته کوي کم ځای کې چې دا 2 نمبر کار روان دی زیات خلک پکې نن سبا پیس عملي طبیعه که دا MBBS دی په دم درود کې ما پیس نه ولیدلې زیاتر خلک پکې اوس پیسونه مالي نو انشاءالله ډېر زر به شاهد خان شاهد د دغه خلکو په دروازه ولاړي کم چې غلط عملیات کوي کم چې غلط کارونه کوي او تانې باباجي صاحب ما ته په دې کې دعا وکړي زما چې کوم مشن دی دا د خطرونو ډک دی الله ما ته په هر ځای کې کامیابي راکړي تاسو ما ته دعا وکړئ ټول امت ته هم دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الله الدين النصيحة استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم دی چې دین خیر خواهی ده، د مسلمان بم خیر خواه اوسئ، د حکامو بم خیر خواه اوسئ، د قرآن بم خیر خواه اوسئ، د پیغمبر بم خیر خواه اوسئ. په دغه اصول باندې زمونږ د بایی دا کوشش وکړه او دا زمونږ ورور چې کوم بېلارې شوی و او د نفس او د شیطان په اغوا کې راغلی و، الحمدلله هغه د شیطان لار پرېښودله، زما مخامخې اخلاص سره توبه ویستله او په دغه توبه باندې موږ شهادت کوو. د تمام علماء کرامو چې د ده برخلاف کوم بیان ورکړی دی هغې خپل مذهبي فریضه ادا کړې ده، خپل مذهبي فریضه ادا کړې ده او د هغه فریضې برکات دا شو چې نن دی مجبور شو په د خپلې غلطۍ منلو باندې او په اخلاص سره توبه ویسته. موږ دعا کوو چې الله دې په دې توبې باندې استقامت نصیب کړي او زموږ د بایی چې کوم د دپاره کوشش کړی دی نو دا حقیقت دا د ټولو علماو ته دا معلوم ده چې که یو کافر دې مړ که دونه ثواب دې نه کېږي لکه څنګه چې د یو کافر مسلمان که. نو چې یو مسلمان بې لارې شوی او د هغه د لارې کولو کوشش وکړلی شه دا ډېر لوی اجر دی. الله تعالی دې د دې بهي په عمر کې برکت کړي، د ده په عمل کې دې برکت کړي او الله تعالی دې ورله دا توفیق نصیب کړي څنګه چې د ده وعده ده چې دې غلطو سلطو خلکو پسې زه ګرځم او د خپل وس مطابق هغه په درست لار باندې د راوستو کوشش کوم. دا ډېر لوی جهاد دی، الله تبارک وتعالی دې نصیب کړي او د ټولو مسلمانانو دې الله هدایت وکړي او الله تعالی دې هر چاله د توبې نصوح توفیق ورکړي، د داسې توبې چې په هغې باندې الله راضي کېږي، الله خوشحالېږي. اللهم تب علینا قبل الموت وارحم علينا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. استغفر الله الذي لا دا كلمات ما سروايا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة نصوحا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله دې دا تجدید مبارک او دا ستا کمال دی چې تا تن کې ښوده. که اوس د شیطان لکۍ دې نیولې وی چې خلک هر څه چې وایي زه به دا نه پرېږدم نو ځان دې تباه کړه او هېڅ نه په دې خوشحالېږه، ګناه در نه وشوه خو د ګناه احساس در زړه وشه، توبه دې ویستله، په دې توبه خوشحالېږه. اے د دې د ورشتمنا غیرت مندا آفرین شامونګ نغواړو لتانا خو پزړه